دا تو چې یار د اس پی طاهر داوړ خو د شدت پسندۍ د شرکت خلاف غټ ریکارډ څو ځله پې حملې به شوې د شهادت دا کوم قوت و تاسو پیدا ویلې کې ما خو ډېره ښکاره خبره کړې ده پریس کلب مخامخ موږ ټول راغونډ شوي ما ډېره ښکاره خبره کړې ده ګوره زه کلي کې اوسم حاجي صاحب ته 400 کې اوسئ او موږ خبر شو چې حاجي صاحب خدای مکه اسلام آباد کې ورته حادثه پیښه شوې ده نو لومړنی سوال به د هر سړي په مزغو کې دا راځي چې حاجي صاحب اسلام آباد ته څه تللی و زه حاجي صاحب خو 400 کې اوسي یا به واړه بوتلل په چوټۍ به ته یا به هلته کېدی چې سود سودا یې کوله یا به کېدی چې څخه خوراک تړه شوی و مثال ځال ته چېرته ښه رسټورانټ ته به ته یا د حاجي صاحب هلته کور د مثال ویکینډ ته ځه یو 2 شپو له ته تکل د دې کول غواړي چې دا طاهر داوړ شهید خدای دې وبخي خدای بخلې دا ولې تللی دی اسلام آباد ته دویم د اسلام آباد ته لاړه د موټر وې انټرچینج نه خپل نوکر ته ټلیفون کوي چې زه درځم ماله د شپې روټۍ تیاره که زه وږیم دی د شپې روټۍ خوري کور کې او زمونږ پښتنو کې زما په خیال دا ماښامي او ماسخوتنې دا ډېر داسې یو دغه شي دا نور خلک خو د دنیا اوس ډېره مخکې لاړه خو موږ د دې ماسخوتن نه پس هر کس له بار نه وځو زمونږ په دې وینه کې دا خبره ماسخوتن مونځ شو شي او روټۍ موټۍ وشي نو بیا زمونږ پښتانه چې ډېر خاص کس یا ډېر قریبي کس درله نه راغلی نو بار ورله وځو نه داسې او بیا په بل ښار کې نو کو دې د روټۍ نه پس اوتې دی نو مطلب چې دی ښه پېژنګلو کسانو له اوتې دی بل یا کوئنسیډنس ته یا کوئنسیډنس نه دی خو د کور کې دا بیناګانې ټول عمر کړي دي چې بهی کو زه چېرته ځم ما سره خپل خلک ځي کو زه چېرته نه ځم او ما سره د خپل ګنران ني نو زه به تش دغه یوه اداره د دې سره ملاقات دي زما هغې له ځم سوال دا پیدا کېږي چې د اسلام آباد د غوا شو پیاوالۍ ته لاړو بند ته لاړو دا ناش د افغانستان ته څنګه ورسېد دا هغه افغانیان چې ځانان په دې اریان دي چې لکه ته کور کې ودې او سار پاسې او مړی درته کور کې غولي کې پروتي داسې کار دی چې دی بالکل ټیک شو دا بنم چې د اسلام آباد نه اوچت کړی شو خو دی زما دا یقین زما دا سل پسله یقین دی چې دی د اسلام آباد نه دا چې کوم ځای کې دی میلو شوی دی کومه لار ځي کومه لار ځي آیا د پېښور لار ځي او که د پېښور لار نه ځي دا د دې هسې ډرامې دي بیا دا چې دونه لکه یو خلک ایس پي اوچتولی شي هغه د اسلام آباد نه رابار کولی شي هغه لکه دونه خلک دا دونه بهادر خلک دی چې هغه افغانستان ته وړي شي د عام خلکو کار خو نه دی زما او ستا کار خو دا نه دی اسلام آباد نه کو دی وځي ما هغه ورځ مو چې د پروتوکول نه بغیر یو سړی اسلام آباد نه یا مړ یا اغوا نیشي وښکلی هله به وکاږي چې د ګاډي د پاسه د باتی بلی نعمل خان لکه بیا دلته دا ضرورت څه پېښ شو چې یاره بعد دغلته قتل شو عرض شو دغلته وغورځو افغانستان ته وړو شاته دې څه محرکات څه وجه څه خون غواړي دنیا ته ځي هلته پښتون خو هم بدقسمته دی او دا خبره زما د خولې نه به تاسو هم څو ځله اورېدلي چې موږ مړم شو او پړم شو کو دا طاهر داوړ دلته میلو شو خبره خو بیا ښکاره وه دا چې کومه خبره زه کوم دا هر سړی په غړه کې اوس کوي خو کو طاهر داوړ دلته دا خبره ښکاره وه بیا دوی نه ډرامه ښه بیا دوی نه ټوله نه لویه خبره اوس دې کې ته یو سوال راوچتوم چې یو سړی ته دونه کامیاب شو چې تا یو سړی دلته مثال اوچت کو مړ دی کو تا افغانستان ته بوتو قبر دې ورله وکړو خو بس ښه کنه دا هم قصدن عملا د هغه په سینه کارډ خط چې بهی کو دلته څوک تیریږي چې وګوري چې د پاکستان یو افسر دلته مړ پروت دی سټوري راوچتول بهی ظلم ناروا میخونه پکې ټاکوالي دي په سر کې ډریلونه شوي دي زه چې هلته لاړم زه چې دوالم ورلم زه ډېر افسوس سره ډېر غمجن هلته ناست وم
په یو پښتون هم زه به وایم چې په بل مې نړه کېږي نو بیا په یو پښتون نو په یو داسې پښتون به د چا اړه شي. خو زما هغې خبرې له به راځو چې چته یې پرېښی دی او بازان پرې رانیسي. او دا یو نه دی، دا خو لږ غوبل شو، لږ هایلایټ شو. کنی دا چې ما ته کوم اطلاع ونه د 10 کسانو لیست دی. هغه 10 کسان کم چې د پاکستان د حکومت تنخواګار خلک دی او په سوچ مثال کو څوک د فوج خلاف ناره اوچتوي نو هغه سوچ دی نیسي. د ضروري نه چې هغه تصویر له لاړ شي یا د هغه جلسې له لاړ شي یا د هغه سټیج له لاړ شي یا د هلته تقریر وکړي. نفس قتل کېږي، نفس. هغه خلک کم چې باز د پاره چتې پرېږدي نو د طاهر داوړ نور نه قتل، خو چې تاسو ټوپې ولیده نو پوه شو چې لکه سوچ دغه دی. او دغه سوچ خلکو راوښکلو دپاره دغه یو سړی میداني کړی دی چې بھئی ته آواز اوچتوه او چې څوک په یو شکل یا په بل شکل ښکاري نو موږ به په انټي سټیټ اکټیویټي په نوم راغونډو.